احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مخی کم سورت ذکر شو؟ سورت قصص. خیال کرالا کنا او دا سورت عنکبوت. سورت قصص کے دا نبی علیہ السلام تسلی پا آخر کے ذکر شولا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. او پدی سورت عنکبوت کے بیان دا ہلاکت تا مشرکین دے. خیال کرا لکا بیان دا ہلاکت دا مشرکین دے. او شان نزول د دې سورت عنکبوت دا دی چې صحابه کرام هغه ډیر زیات پریشان شو د کفارو په وجه باندې او هجرت په هجرت سره هغوی ته ډیر ډیر تکلیفونه رسېدلو. نو په دې صورت کې الله پاک دغه مؤمنانو ته تسلی ورکړي چې تاسو جهاد وکړئ د کفارو سره. الله تعالی به تاسو خیال کراله کنه الله به تاسو جنتیان کی او تاسو له الله تعالی کامیابی نصیب کی. نو سورۃ عنکبوت کې الله تعالی د مجاهدینو شان او عظمت دا بیانوي. نو اللہ جل شانو فرمائی الف لام میم اللہ پاک پوئیگی پمانا دی حروف باندے. احسب الناس ان یترکوا آیا گمان کئی دا مہاجرین او دا مجاہدین ان یترکوا چدی بپری خودلیشی دی دا گمان دے چدی بدا جہاد نہ بدوی معاب شی او دقا سے بدی دا جنت مقامات و مراتب و تورسیگی نا دی با آل چکم دین اللہ تا دا اللہ انعامات ترسیگی کہ دی پہ جہاد بانے چکم دین سشی عامل وگردیگی. نا دا بیان دا چا دے دا مہاجرینو و دا مجاہدینو چی اگا دا اللہ دا رضا دا پارسکی جہاد کئی دا دی مقام و مرتبہ با اگا با چکم دینو سی اگا بیا جنتو نبی. حسب الناس آیا گمان کئی دا خلق مراد دا ناس نسا دی دا مہاجر و انسوار دی. ان یترکو چدی بپری خودلیشی بغیر دا جہاد نا ان یقولو آمنا چی اوئی چی منگا ایمان راولے صرف پا ایمان راولو بانے بدی نجات بیامومی. وهم لا یفتنون حالان کے پدی با امتحانو نشی. ولقد فتن الذین من قبلهم بے شک منگا امتحان کردے پاغا قومنو چی مخید دینو. فلا يعلمن الله الذين صدقوا د څه د پاره دا امتحان کوي چې معلوم کې الله تعالی په علم ظاهر سره هغه کسان چې هغه رښتینی دي په دعوی کې. ولا يعلمن الكاذبين او الله به معلوم کې چې څوک دروغجن دي. مؤمنین کاملین او منافقین د دې الله تعالی به امتیاز کوي. ام حسب الذين آیا ګمان کوي هغه کسان يعملون السيئات چې بد اعمال کوي دا مشرکان دا گمان کئی ان یسبقونا چی دی بولان دی شی دا عذاب زموننا دی بدا عذاب نبچ شی او بتختی. ساعنا دا داس داخل بدا خبر دا ما یحکمون اغا چی دی فیصلی کئی دا دی فیصلی سے دی دیر بدترین دی. من کان یرجو لقاء اللہ سوک چی امید لری درقاء دا اللہ تعالی سوک جہاد کئی یا ہجرت کئی دا اللہ تعالی دا پیشے پا بنیاد باندے. فإن أجل الله لآت بے شک دغنیتا دا اللہ تعالی راتن کی دا وهو السمیع العلیم. ومن جاہدا سوک چی جہاد کی فإنما یجاہد لنفسه بے شک دے جہاد کی دا پارا دا خیر دا دان دا جہاد فائدہ صدا دا دخپل خیر سیوا کی دل دی. خیال کرا رکھنا چکل دا جہاد کو دا جہاد پر دا اعلا دا کلمت اللہ دا پارا دا مقام بنور چت. ان اللہ لغنی عن العالمین اللہ بے پروا دے دا عبادت تا عالمیننا دا عبادت تا چانا
د عالمینو نه الله تعالی څه دی بے پروا دی اللہ اکبر 673 والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړي دي او نیک اعمال کړي دي لنکفرن عنهم ما فکم دوی ته سیئاتهم جرائم دي ولنجزینهم خامخا من بجزا ورکو دوی ته احسن الذی دا احسن اغه اعمالو کانوا یعملون چې دي کولو دغه بهترین اعمال بوله مصور کو جزای خیر ور ووصینا الانسان بوالديه حسنا دا مخکی بیان دا دی کنه وصینا الانسان مخکی بیان چې کم دینه د سو د مجاهدینو د هغې د عظمت او د فضیلت ذکرو او دی کې د هر انسان ته چې کم دینو حقوقو څنګه چې حقوق الله دي دغه شان د حقوق العباد وصیت الله تعالی کړی دی بندگانو ته وصیت کړی دی مونږ انسان ته به والديه د والدینو خپلو حسنا د احسان چې د والدینو خپلو سره به احسان نو دا مخکې حقوق الله ادا حقوق العباد وَإِن جَاهَدَاكَ کچری دی کوشش کی پتا باندې لتشرکا چې ته شرک کی بی پما باندې ما دا غشی لیس لک بی علم شتال را پاغه علم نه فلا تطعهما د دې اطاعت مکوي د مور پلار به اطاعت کوي خو په شرک کې به اطاعت نه کوي لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق او شان نزول دا ذکر کوي چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا یو ډیر لوی صحابي دی چې کله دې مسلمان شو د عشره مبشرون وګرځیدو د مور وا دغه نوم حمنا بنت ابي سفيان د حضرت ابو سفيان رضی الله تعالی عنہ دا غلور او دا په کفر کې ډیره سخته و او دا حضرت سعد رضی الله عنه د دې مور سره ډیره مینه و چې کله د کلمه ویلا نه د مور ورته بچیا دا واپس شه کفر ته واپس شه او کلمه د کفر وایا خیال کراله کینه زبا بو کړتال بو کم زبا ډوړې نه خرمه سو پوری چې زما مړه شوی نه دې تجربه وکړه او هغه ډوډۍ نه خوړله خیال کراله کله چې دا آیات کریمه نازل شو نه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ راغی وی مورې کستا سل چې کوم نه زالي ته مړه شي او سل زالي بیا ژوندی شي زبا کلمه د شرک ونه وایم پوه شئ په کنه اوس تا خپل خوخه ده که تسل زلی سشی ملشی او بیا ژوندی شي زه به کلمه د شرک ونه وایم نو دا پوه شوله چې بچی مې ډېر کلک دی پوه شئ پې نو کلمه د شرک ونه ویله او خپل خوراک خپل قسم یې څه که قسم یې مات که پوه شئ پې که نه خپل قسم یې ابو کړتال چې کوم نه ختم نو الله فرمایي الی مرجعکم ما توافسی تاسو دا فینبئکم دا بخبر در کم تاسو دا بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین دا صالحین با دی با پا صالحینو کشمار کم ایمان و عمل صالح والا ومن الناس بعض د خلقنا من غلی یقولو چوائی آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله تعالی باندې بعض خلق داسې دي چې هغه د ایمان دعوه کوي فاذا اوذي فی الله کله چې تکلیف ورکړل شي په دین د الله تعالی کې جعل فتنه الناس کعذاب الله دی وګرځي هغه امتحان د الله تعالی په شان د عذاب
دی وګرځي هغه امتحان د الله تعالی په شان د عذاب. خیال کړه چې کله تکلیف ته ورسیږي دی بیا د خپل ایمان باندې شي ستومان شي. ولا ان جاء نصر من ربک کراشی مدد د جانب درفستانه ليقولن بیا وای کمال او دولت راشي غنیمتونه راشي بیا خوشاله شي وإنا كنا معكم من استاسو ملګریو اولیس الله بعالم آیا الله تعالی عالم نه دی بما فی صدور العالمین پاغ رازونو باندې چې په سینو د مخلوقاتو کې دي. خیال کړه دی په شک باندې دغه کوي په شک باندې ایمان راوړي چې راکه خیر راته میلاو شو په دې ایمان به پاتې شم او که خیر راته میلاو نشو نو بیا به واپس شم. ولا يعلمن الله الذين آمنوا خامخا الله تعالی تمیز کوي دغه کسانو چې ایمان ولدي. ولا يعلمن المنافقين او تمیز کوي د منافقانو. د امتحانونه خامخا الله راولي چې الله د منافق او د مؤمن سو کی تمیز راولي جدای راولي. وقال الذين كفروا والكافرون للذين آمنوا چاته ویل مؤمنانو ته اتبعوا سبیلنا تاسو تابع شه د لار زمونږه تاسو زمونږ سره په مونږ پسې را روان شئ او ولنحمل خطاياكم زمونږه په برداشت کو ګناهونه ستاسو پروا مساتئ کوشش وکړه ستاسو د ګناه مونږه ذمہوار دارنګ سرنګ چې په سورۃ نجم کې راغلی دی افرایت الذی تولى واعطى قليلا واكدا. نګوري هغه سړی چې هغه وګرځید د حق نه او لک شی ورک او نورې منې که لکه څرنګې یو کافر مسلمان ته ویلو وی ته مرتد شه او مال چې کم دی نه پیسې راکوه په دغه پیسو به زه بیا تا د آخرت د عذاب نه بچ کوم. پوه شوې که نه دغه یو څو ورځې دغه پیسې ورکړلې او بیا پیسې په هغه باندې بندې کړلې بیا پیسې پې څه کړلې بند کړلې. پوه شوې که نه نو دغه شانتې دا دلته کې الله تعالی فرمایي چې کافرانو څه وی تاسو زمونږه مرګیتیا وکئ او د آخرت مونږه ذمہوار یو. وما هم بحاملین ندی دی برداشت کوونکي من خطاياهم د ګناهونو د دې من شین یو درا د بل ګناه څوک نشي برداشت کولی. انهم لکاذبون بشک دا دروغجن دي چې دی وی د آخرت د دې موارب دا دروغجن دي د آخرت د موارب څنګه وي. ولا يحملن خامخا دوی بار کوي اثقالهم بوجونه خپل واسقالهم ما اسقالهم بوجونه سره د بوجونو د دینا خپل ګناه به همي د بل ګناه به پم راشي. خیال څنګه چې حدیث کې راځي من سن سنتن سیئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيئا. چا چې د بدی بنیاد کې خودلو نو د خپل ګناه به همي او دغه بدی په بنیاد چې څوک رواني هغه ګناهونه به همي. ولا يسألون خامخابه تفوس کیږي د دینه یوم القیامت پورد د قیامت عما كانوا يعملون د دې عما كانوا يفترون دا ګناهونه چې دی جوړولو. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دا مخکې د عام کفار مذمت الله تعالی ذکر کو دا د خاص قوم مذمت الله تعالی ذکر کوي چې هغه ته عراقیان ویل شي د نوح علیه السلام قوم دی او دا په واقع کې تسلی د نبی علیه السلام هم ده چې زما پیغمبره کستا دا قوم انکار کوي د دې انجام بم دغه شي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان راغ ونی شدی لره طوفان څه پیراغه طوفان پیراغه دغه طوفانو کا د اسمان د اسمان نه اسمان سورې شو بته نه رات توي شولې ازمکه چې کم نه سورې شول او بته نه راو خطلې او د غرونه په پناش طوفان د طواف نه دی طواف څه ته ویلي چا پیره ګرځیدل وتا
طوفان د څه نه ماخوذ دی؟ د طواف نه، چاپېره ګرځېدلو ته وایي. دغه بم چې کوم دی نه چاپېره به ګرځېدلې په دې پسه کې، په دې میدان کې غرونه یې ټول پناه کړي وو. پوه شوې پې که نه؟ وهم ظالمون، حالان کې دي ظالمانو. حدیثو کې راځي چې د دې هم ظالمون نه د دې هم ظالمون نه چې کوم دی نو معلومیږي چې دا یظلمون ونه وي، ظالمون وي، چې الله تعالی په نفس ظلم باندې گرفت نه کوي. الله تعالی په نفس ظلم باندې گرفت نه کوي. الله په څه باندې گرفت کوي؟ په دوام د ظلم باندې. چې مسلسل ظلم کوي نو بیا الله تعالی ونیسي. لکه د نوح علیہ السلام قوم چې ظلم مسلسل کو نو الله تعالی ونیسل. پوه شوې پې که نه؟ فانجیناه، بیا بچ کړو موږ دا نوح علیہ السلام و اصحاب السفینة او د کشتۍ خاوندان، وجعلناها آیة للعالمین، او دا نشانه د عبرت و د پاره د مخلوقات. و ابراهیم، او دارنګې یاد کا واقعه د ابراهیم علیہ السلام، اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا. واخلقوا، تاسو خو عبادت ما سوا د الله نه د بوتانو کوئ. وتخلقون افکا، جوړوئ تاسو دروغ لرا. افک څه ته وایي؟ دروغ ته. یعنی دا ستاسو دا خدایان دا دروغ دي. پوه شوې پې که نه؟ ان الذين تعبدون، هغه څیزونه چې تاسو عبادت کوئ، من دون الله لا یملکون، دی مالکان نه دي، لکم رزقا، تاسو له رزق نشي درکولی. فابتغوا عند الله رزقا، وغواړئ د الله څخه رزق. واعبدوا، د یو الله عبادت کوئ. واشکروا له، شکر کوئ. الیه ترجعون، دته به واپس کېږئ. وان تکذبوا، کچرې تاسو تکذیب کوئ د څه؟ د پیغمبر چې ابراهیم علیه السلام دی. فقد کذب امم من قبلکم، داسې تکذیب کړو مخکنو امتونو، هغوی د خپلو پیغمبرانو تکذیب کړو. وما علی الرسول، نشته دی پر رسول باندې الا البلاغ المبین، مگر تبلیغ واضح. ابراهیم علیه السلام تاسو ته واضح تبلیغ وکړو، خپله فریضه ادا کړله. اوس خو تاسو څه شئ؟ واپس شئ د دې خپل کفر. اولم یرو، آیا دی نګوري کیف یبدئ الله الخلق، څرنګه الله تعالی پیدایش کوي د مخلوق. دا مخکې مذمت د مشرکینو الله ذکر کو، دا ادله د توحید د الله تعالی ذکر کیږي، او تعجیز د کفارو چې کفار الله عاجز کولی نشي. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق، دی نګوري څرنګه الله تعالی پیدایش د مخلوق کوي، ثم یعید، بیا به دوباره کوي. دا مخلوق څوک پیدا کوي؟ الله. بیا دوباره به څوک پیدا کوي؟ الله. ان ذلک علی الله یسیر، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. ورشه تماشې وکړئ څرنګه الله تعالی ابتدا پیدایش کړی د مخلوق. دا ابتدایي پیدایش چا کړی دی؟ الله. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، بیا به الله تعالی پیدا کړي د مخلوق لره په دویم نشأت سره، په دویم نشأت سره، په دویم پیدایش سره. ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون. دی الله ته به تاسو واپس ځئ. ما انتم بمعجزین فی الارض، تاسو نه عاجز کوونکي الله لره په ځمکه کې، ولا فی السماء، نه په اسمان. دا الله فیصلې تاسو رکاو کولی نه شئ چې هغه منې کوي، نه په اسمان کې نه په ځمکه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه، کم کسان چې هغوی کفر کړی په لقاء د الله تعالی، اولئک یئسوا من رحمتي، دی ناامید شو د رحمت د الله تعالی نه. څنګه چې عذاب یې ولیدلو بس څه شو؟ ناامید شو. د عذاب لیدلو سره دی ناامید شو. تفسیر ابن جریر لیکي چې یئسوا من رحمتي عند رؤیة العذاب، واولئک، دا کسان چې دي لهم عذاب علیم، د دې دپاره عذاب علیم دی. فما کان جواب قومه، نو جواب د قوم د په دې منځ کې ادله د توحید او د ابطال د شرک ذکر شو. اوس د ابراهیم علیه السلام د هغې سرکش قوم د هغې چې کوم دی نه جواب ذکر کوي. د مخکې
بیان کې د ابراهیم علیه السلام ذکر وشو چې انما تعبدون من دون الله اوثانا. خیال کراله نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام الا ان قالوا مگر وی ویل اقتلوه دی قتل کئ او حرقوه یا وسیزای. ها بد د بل سجا علاج نشته خو یا قتل کئ یا سکئ وې سیزای. فانجاه الله ندور. دور چې کوم نه کاندای جوړ کړلا او پاغه کې دغه غونډي غونډه کې خشاکونه را جمع کړل اور او تورته. فانجل انجاه الله بچ کلا تعالی دلر دور د جهان دور دغه سنا دور دغه امتحان. ان فی ذلک لآیات بیشک پدې نجات ابراهیم علیه السلام کې نشانه د عبرت لقوم یؤمنون. وقال انما اتخذتم اویل ابراهیم علیه السلام هغه شی چې تاسو نه سره دې من دون الله ما سوا د الله تعالی نه اوثان دا بوتان دي. دغه شی څه دی؟ دغه بوتان دي. او وطن څه ویلې شي چې هغه په شکل د صحیح په شکل د معبودانو وي او د انسان او یا د پیری په شکل نه وي. دې ته وطن ویلی شي. مودت بینکم د پاره د محبت ستاسو. دا بوتانم د څه د پاره جوړ کړي دي؟ دا د پاره د محبت په الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې د دې چیزونو سره ستاسو مینه ده. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بیا په ورځ د قیامت باندې انکار بکی بعض ستاسو نه به بعض د بعض نه. دا بوتان به بیا ستاسو نه انکار کوي. ویلعن بعضکم بعضا او لعنت بکی بعض ستاسو په بعض باندې. مأواکم النار زائد سکونت ستاسو هغه اور د جهنم دی. د عابدین معبودین با ټول په جهنم کې سوځي. وما لکم من ناصرین. فآمن له لوط ایمان راوړو په ابراهیم علیه السلام باندې. لوط علیه السلام چا ایمان راوړلو؟ لوط علیه السلام. دا لوط علیه السلام دا څوک؟ دا خیال کراله کنه. لوط علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام د ترځوی وو. خیال کراله. او وقال ویل انی مهاجر الی ربی. زه هجرت کوونکی ما خپل رب ته. زه خپل رب ته روان یم. زه چا وویل؟ قال چې ضمیر ابراهیم علیه السلام ته راجع دی. د دې ملک نه د دې کلي نه څه کوم؟ هجرت کوم. انه هو العزیز الحکیم. دغه رب زما غالب او حکمت والا دی. ووهبنا له اسحاق مونږه بخشش کړه ته اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام. وجعلنا فی ذریته النبوة. مونږه پیدا کو په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې پیغمبري. دته په اولاد کې مونږه پیغمبران پیدا کړل. والکتاب او آسمانی کتابونه. ابراهیم علیه السلام ته صحیفه ورکړې شوې او دارنګ اسحاق علیه السلام او دارنګ اسماعیل علیه السلام. وآتیناه اجره فی الدنیا. ورکړو موږ ته تبدلی خپلې په دنیا کې. وانه فی الاخرة بشک دې په آخرت کې لمن الصالحین. دې د شان دی د الله د صالحو بندگانو نه دی. ولوط اذ قال لقومه. لوط علیه السلام د پلار نوم هارون. هارون ابن آذر. ولوطن دغه لوط علیه السلام چې وو اذ قال وراولې کومنګ لوط علیه السلام چتا خپل قوم. اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. د دې لوطیانو وی سلور اعمالو سلور قبیح اعمالو. یو بدی د کفر نه علاوه د الکانو بدفعلی به کوله. بل دی با رهزنی به کوله. شوکا به کوله. شوکا. او دریم ادا چې د مسافران به په ګټو باندې وشتل. او څلورم ادا چې په مسافرانو پورې به استهزاء او ملنډې کولې. خیال کړه.
او پنځم دا چې لواطت به جهرن کا څو ځینې ګناه خلق سرن کوي دی باغه ګناه څه کو جهرن به کو پوه شئ د دې وجه نه خو جهري عذاب پې راغی چې اسمان ته اوچت کړل او بیا څه کړل پاستر یې کړل پوه شئ اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین دا عمل دا هیچ په مخلوقاتو کې نه دی کړی څه مطلب شو یعنی دا اخره او سپیم دا عمل نه کوي پوه شئ به کنه هغه انسانان خلاصه کوي پوه شئ انکم آیات تاسو چې لتاتون الرجال تاسو راتله کوي رجالو ته نارینه او ته راتله کوي وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر په خپلو مجلسونو کې قبیح اعمال کوي شیټۍ به یې والي لاسونه به یې ټپول فما کان جواب قومي الا ان قالوا ویره که تاسو کې زور نه خپل زور ښکاره کوي مولیانو ان كنت من الصادقین که تاسو رښتینی قال ربي هغه پیغمبر وویل چې هغه څوک لوط علیه السلام رب انصرني على القوم المفسدين اے رب زما مدد وکي په مقابله د دې مفسدانو کې خدای زما سره مدد وکي ما سره خو هیڅ طاقت نشته دی چې زه د دې جواب وکم ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى هر کله چې رالو رسولان زمونږه ابراهيم عليه السلام ته په زیر سره زیره او تراولو چاته ابراهيم عليه السلام قالوا دا ورته ویل ان مهلكوا اهل هذه القريه مونږه هلاکو د دې کلی خلق کم د دې صدوم دا خلق ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوط ويال چې کم دینه زما مېلمنو تاسو خدا دا کله هلاکوي خو په دې کې یو عظیم شان پیغمبر دی چې لوط علیه السلام قالوا اغيوا نحن اعلم بمن فيها مونږ ته علم دی دا هغه چا چې په دې کې دي لننجینو دی به بچکو و اهله د اهل به بچکو اهل سدي لونه الا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم کله چې رسولان رالو دی خپه شو په دې باندې یا خدای دا خیستا لکان دي و د دې زه په خپله څوکۍ کومه که د دې څوکۍ به کومه او وضاق بهم زرعا تنگ شو د دې د وجنه په سینې سره په سینه کې لوی بوج راغی وقالو ویل لا تخف فرشتو ورته وی مې یریږه ولا تحزن مغم جنېږه انا منجوک والک الا امراتک تا بچ کو ستا بیبي لونم بچ کو خزستا چې دا کانت من الغابرین دا پات دادا پپاتی کې دونکو کې غبور ستوي شي باقات انا منزلون على هذه القريه رجزا مراد څه دي رجز آفت سماوي ته ویل شي بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة مونږ پرې خودو د دغه کلینا آیه بینه خکارا نشانه سوا نه بحر مردار د دغه ځمکه نه موږ څه جوړ کو بحر مردار هم ته نه جوړ کو پوه چې اوس پکې زنده سره پکې ژوندې نه پاتې کیږي پوه شئ په کنه لقوم یعقلون د پادا قوم چې سوچ کوي وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة شعيب عليه السلام سوي اغم واخلق د الله عبادت کوي ولا تعس او دا اخر دورسته ورځ د خیر تم کوي ولا تعسوا او مگر زه تاسو پدمکه کې فساد کوونکی فقط ذبوه دی داغم تکذیب کو فاخذتهم الرجفه فاسبوا في ديارهم جاثمين پړ مخې پرې وتل وعادم و سمود دارنګ راولېږه مونږه پیغمبران عادیانو سمودیانو ته وقد تبین لکم من مساکنهم تاسو ته ظاهر شوی دی څه هغه مساکن د دی د هغې د مساکنو تاسو ته علم راغلی دی چې مساکن څه شو د عادیانو سمودیانو هغه کلي څه شو وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين دی څو دی مستبصرون مانا صاحبان د بصیرتو لیونی نو خیال کراله کنه بے عقل نو بے ہوش نو خیال کراله خا دماغ والا خلقو سوکو دا چې کوم دی د عادیان سمودیان خیال کراله
په دنیا کې مستبصرینو خو هغه خپل بصیرت غلط استعمال عنادن ایمان را نوړلو عنادن وقارون و فرعون و حامان دارنګي هلاک کړو مونږه قارون او فرعون او حامان ولقد جاءهم موسى بالبينات ديتم موسى عليه السلام راغله په واضح معجزو سره پس تکبروا فی الارض وما كانوا سابقین زمونږ نه ونه تختیدل چې زما د عذاب نه بچ وکلن اخذنا دا ټول قومونه مونږ ونیسلو بذنبه په جرایم خپلو سره فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا بعضې په دې قومونو کې هغه چې مونږ پې کاڼي راوورول چې هغه د لوط علیه السلام قوم حاصب څه ته ویلی شي پتراو کوونکي شي ته ومنهم بعضې په دې کې من هغه څوک اخذتو سیا چې چغه پرې راله چې هغه عادیان سمودیان ومنهم من خلقنا به من خسفنا به الارض بعد هغه چې مونږه پناه کړله په ځمکه کې غوپه کړله په وچه ځمکه کې دې ته خسف ویلی شي غرق په اوبو کې او خسف پسې په وچه ځمکه کې دغه څوک دا قارونو ومنهم من اغرقنا بعض داسې چې مونږه غرق کړله چې هغه فرعونیان خیال کړله یا لکه د نوح علیه السلام قوم شو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء د مشرکانو الله تعالی یو مثال بیانوي مثال دا کسانو چې دی نسلی دی ما سوا الله تعالی نه نور معبودان کمثل العنکبوت د دې د عبادت مثال په شان د جولاګي دی د دې د عبادت مثال په شان د څه دی د جولاګي دی خیال کړه د جولاګي جاله چې څومره کمزوري وي دغه شان د دې عبادت څه دی بې حقیقته دی پوه شوې یعنی مثلو وهن الذین اتخذوا من دون الله دا غي د عبادت هغه سستی داسې ده لکه وهن د څه وهن د عنکبوت د جولاګي جاله اتخذت بیتا دی جولاګي جوړه کړله جالې لره کور ځان نه جوړ کو څومره محنت پې وکړو څومره محنت پې وکړو خو چې معمولي غونده کې هوا راشي د جولاګي جاله څه شي د جولاګي جاله ورانه شي پوه شوې که دارنګې دوی هر څومره عبادت چې وشي دغه هر څومره عبادت ته دی هغه لا شی دی پوه شوې که نه وان اوهن البیوت بېشکه ډېر په سستو بېشکه ډېر سست په کورونو کې ډېر سست په کورونو کې لبیت العنکبوت هغه کور د جولاګي دی د خدای قدرت ته وګوره چې دغه جولاګی چې دا څومره محنت وکړي څومره غټ محنت وکړي او زندګي پکې تېره شي دی بیا ځوړن دی په دغه خپل کور کې څه شي ځوړن شي پوه شوې که نه نه دقه شان دا د دنیا دا طالب چې دی د ده دی څه شي دی بس ناڅاپي غونده کې ځوړن شي زامنو لا نوسوله چې کوم نه موټرې او ټیکټرې پوه شوې که نه باغونه او چې کوم نه چاکرې دا وله چې کوم نه څه کي دا وله جمع کي او ناڅاپته نه لاړ شي څه چل شوی دی بابا مړ دی پوه شوې که نه د بابا بیا نوم هم نه وي نه هغه خپل بچي نوم نه اخلي پوه شوې که نه هغوی ورته ډېر سپک ګوري پوه شوې که وایي شکر دی چې لاړ شو سړیه دا کاړس راته پروت و پوه شوې که نه زمونږ مخه یې نیسلې وه شکر دی چې دی د مخې نه لرې شو پوه شوې که نه خیال کې راله که نه داسې یو کاړس و زه جنازه لیدلی وم جنازې له پوه شوې که نه د 3000 جریبو مالک و پوه شوې که او مخې نورخاته ته ګرځېدلی و او خوله وازه پاتې شوې وه سترګې بټې پاتې شوې مې دقسې ښی پوه شوې که نه کالجونه یې جوړ کړي د مدرسې سره یې اډو معرفت هم نه و شناخت هم نه و چېرې مدرسې سره هم څه وکړي پوه شوې که نه کالجونه یې جوړ کړي وو 2 کالج یې جوړې کړې وې پوه شوې که نه خو داسې شکل و چې بیا واپس را روان شو طالب را سره و وږی شوی و اسقاط مسقاط پکې هم نه و پوه شوې که نه نو هغه طالب چې کوم دی نو ما د استاد زه خو وږی شویم دی توت ته خېږم میاله شا باسې توت کې دبره لګیا و چې کوم دی ما ته اواز یې راته وکړ استاد جي مې وی د شاه پتن خان نه خو دا توتان خو یاره مې ډېره ښه خبره دې وکړله پوه شوې که
اورې نه زه وایم چې دغه د بیا ترې نه دغه شی جوړ شي پوه شوې پې که نه او نو الله جل شانو فرمایي ای الله وقارون وفرعون وهامان ومنهم من اغرق کمثل لو كانوا يعلمون دا ډېر سس په کورونو کې هغه د جولاګي کور دی لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه الله عالم دی په هغه څیزونو باندې چې دی عبادت کوي د هغې ما سوا د الله نه ما یدعون مراد څه دي د دې دا معبودان دي من شین هر یو شی چې دی د کوم شي چې دی عبادت کوي هر یو شی چې دی وهو العزیز الحکیم الله تعالی غالب او حکمت والا دی غالب دی په څه باندې په هلاکت د دغه معبودانو باندې په هلاکت د دغه معبودانو باندې خیال کړه الله علم دی ما په هغه امریکایانو باندې چې زمونږ د پاکستانیان عبادت کوي ما سوا د الله نه پوه شوې که نه وهو العزیز دغه الله څه دی دی غالبه دی دغه باندې دغه چې امریکایان څه کوي هغه به نیست و نابود کړي انشاءالله تعالی وتلک الامثال نضربها دا مثالونه مونږ بیانو للناس د پاره د هدایت ته خلقو وما یعقلها نه پوهېږي په دې باندې په دې مثالونو باندې نه پوهېږي الا العالمون مگر عالمان ورته د عالمانو صفت الله تعالی و په دې مثالونو څوک پوهېږي د عنکبوت په دې مثال باندې د جولاګي په دې مثال باندې په دې باندې عالمان پوهېږي چې دا تمثیل سره په څه کې ورکوي په ضعف کې چې د دې هغه طالبان هم ضعیف دي او د دې هغه مطلوبان هم څه دي دا ضعیف دي پوه شوې که نه او جابر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي وی عالم هغه دی چې په آیاتونو کې غور کوي پوه شوې که نه په آیاتونو کې تدبر کوي او سوچ پکې کوي خیال کراله که نه او د نافرمانۍ د الله نه پرهیز کوي تفسیر بغوی د جابر رضی الله عنه دا حدیث نقل کړی دی چې عالم هغه دی چې هغه په آیاتونو کې سوچ کوي او اتباع کوي او حضرت عمر ابن حضرت عمرو ابن عاص رضی الله عنه فرمایي چې ما د قرآن پاک نه زر مثالونه زده کړي زر مثالونه پوه شوې که نه یو عالم دی هغه نوم عمرو ابن مره دی هغه وایي چې کله زه په یو آیات پوه نه شم که نه نو زه ډېر غټ خفه شم چې خدای پاکه د جو عالم نه منو ځکه چې پوه نه شوم ځکه چې ما یعقلها الا العالمون نه پوهېږي په آیاتونو د قرآن پاک باندې مگر څوک علما نه چې زه په کم آیات پوه نه شم یاره زه هم عالم نه یم که زه وی نو زه به په دې باندې څه پوه شوی دا د علماو فضیلت الله تعالی ذکر کړی دی خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیة للمؤمنین اتل ما اوحی الیک من الکتاب لولا اے حبیبا هغه آیاتونه چې تا ته وحی کیږي د کتاب الله نه ولولا دغه آیاتونه واقیم الصلاة او قائم کا مانځه لره منځو قائم د مانځه دغه کوا د مانځه پابندي کوا ان الصلاة تنها بشک مونږ چې دی تنها عن الفحشاء دا منع کوي خلق لره ځکه د زکات او دغه فرضیت لا نشته دی ولې ځکه چې دا آیاتونه څه دي دا مکی آیاتونه دي قبل الهجرت دي صرف مونځ فرض شوی دی او لا نور فرایض نشته دی ان الصلاة بشک مونږ چې تنها منع کوي خلق لره عن الفحشاء د قبیح اعمالنا والمنکر او د بدو اعمالنا د دې فرق تاسو ته مخکې ذکر شوی دی ولذکر الله اکبر خامخا ذکر د الله تعالی ډېر لوی دی مونږ څه شی دی مونږ د الله ذکر دی والله یعلم ما تصنعون الله علم دی په اعمالو ستاسو باندې صنع هغه اعمال ته وایي چې هغې کې هنر وي کمال وي حکمت پکې وي یعملون ونه وي څه وي یصنعون وي چې داسې اعمال چې هغه د کمال او د حکمت سره باقي دې باندې د طالبانو سوال دی پوه شوې که نه چې مونځ منع کوي د څه نه د قبیح اعمالو نه بنده لره حالان کې یو سړی به داسې چې مونځ به هم کوي او قبیح اعمال به هم کوي
دغه منځو دا بیا چې کوم دی نو د دې آیات کریمه د دې تکذیب شو، ځکه چې الله فرمایي چې مونږ د بدۍ نه منع کول کوي او حالان کې دغه کاکای منع نه کو پس پینا ګیره باندې چې کوم دی نو ګیره قنچي کوي یا ګیره خورئ پوه شوې به که نه، نو دغه کاکای منع نه کو ورپسې شي. خیال کې راله که نه. دا سوال شو د طالبان، جواب دا درې څلور جوابونه دي، څلور جوابونه دي، څلور پوه شوې به که نه. یو جواب دا دی چې د مانځه نه مراد کامل مونځ دی چې هغه سره د څه نه وي، سره د خشوع او د خضوع نه وي، سره د سنن او د مستحباتو نه وي، سره د فرایضو د واجباتو نه وي، دغه مونځ دا منع کوي انسان لره د څه نه، د بدۍ نه د صلات نه مراد صلات کامله دی. دا یو جواب دی. دویم جواب دا دی چې مونځ منع کوي بنده لره د ګناه نه، خو په زمانه د څه کې، د صلات کې، چې څو پورې په مانځه کې نه په دغه وخت کې خدای د ګناه نه صحیح محفوظ وي. دغه 2 منټه یا 3 منټه چې په مانځه تیری په دې کې د ګناه نه صحیح محفوظ وي. خیال کړه دا دویم جواب. او دریم جواب دا دی چې مونځ منع کول کوي د څه نه، د بدۍ نه، په عاقبت کې، په څه کې، په عاقبت کې. اگر که اوس نه دی منع کړی خو آخر به یې څه کي، آخر به یې منع کړي. او لکه تانوی رحمت الله علیه ته چا ووی چېرې د ریا مونځ دا جایز دی که نه دی جایز، هغه وی جایز دی. پوه شوې که نه، چې یو سړی د ریا مونځ کوي وی کوي دی، دا مونځ به آخرکار څه کي، مخلص وګرځي. څه به یې وګرځي؟ آخرکار به دا مونځ د څه شي، د اخلاص شي. ولې چې خو حکیم الامت و، نو هغه وی دا انسان که د ریا مونځ کوي خو کوي دی، دا به آخر څه شي، اخلاص شي. دا دریم جواب دی. او څلورم جواب دا دی چې تنها الله ویلی دی، تمنعو نه دی ویلی. دا خیال کې راله که نه، دا نه تترکوی نه دی ویلی، پوه شوې که نه، تنها یې ویلی دی، تترکوی نه دی ویلی. پوه شوې که نه. نمونځ منع کوي د څه نه، منع کوي چې کوم دی د بد اعمالو نه، خو ترک نه دی ویلی. او د منع سره ترک لازم نه دی. ته مقتدیانو ته ویله که دا کار مه کوئ، دا کار مه کوئ، دا کار تا خود نهی وکړله، خو ترک خو ورسره لازم نه دی چې خامخا دا مقتدیان ستا دا خبره ومني او څه دې وکړي، ترک دې وکړي. پوه شوې که نه. نه د نهی سره ترک د عمل لازم نه دی. دا هغه څلورم جواب دی. پوه شوې که نه. ابوالعالیہ رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، هغه وی په مانځه کې 3 صفتونه دي. هغه یو پکې اخلاص دی، بل پکې خشیت دی، او بل پکې څه دی، بل پکې ذکر الله دی. په مانځه کې 3 صفتونه دي، څه، اخلاص، خشیت او ذکر الله. دا اخلاص بنده منع کوي د څه نه، بنده چې کوم دی نو دا اخلاص سړی ته امر بالمعروف کوي، او څه کوي، اخلاص چې کوم دی نو دا بنده ته امر بالمعروف کوي، او خشیت دا نهی عن المنکر کوي. پوه شوې که نه. او ذکر الله هغه هم امر بالمعروف کوي او هم نهی عن المنکر کوي. پوه شوې که نه. په ماده کې څو صفتونه دي، 3. یو چې کوم دی نو اخلاص دی، او بل خشیت دی، او بل ذکر الله دی. اخلاص هغه بنده ته چې کوم دی نو امر بالمعروف کوي، او خشیت هغه بنده ته نهی عن المنکر کوي، او ذکر الله د دواړو چې کوم دی نو دغه کوي، هم امر بالمعروف کوي او هم څه کوي، هم نهی عن المنکر کوي. الله تعالی دا څلور جوابونه مفسرینو حضراتو د دې آیات کریمه په شان کې کړي. ولا تجادلوا اهل الكتاب، او تاسو جګړه مکوئ د اهل کتابو سره، الا بالتي هي احسن، مگر پاغه طریقې سره چې هغه ښایسته وي. خیال کرا لګا، جګړه مکوئ د اهل کتابو سره مگر پاغه طریقې سره چې هغه ښایسته وي.
دا مخکې د مانځه حکمتونه الله تعالی ذکر کړلو خیال کراله کنه اوس د احسان د احسان پیدا الله تعالی ذکر کوي چې احسان تاسو کوئ د اهل کتاب سره نو دا اهل کتاب الله تعالی په ایمان باندې مشرف خیال کراله الا الذين مگر کسان ظلموا چې ظلم کړي دي منهم د دینا وقولوا آمنا بالذي وایتاسو آمنا بالذي انزل الینا مونږ ایمان دې پاغه کتاب باندې چې مونږ ته نازل شوی دی او انزل الیکم او تاسو ته نازل شوی دی زمونږ په خپل کتاب باندې هم ایمان دی او تاسو په کتابونو باندې هم زمونږ ایمان دی و الهنا و الهکم واحد زمونږ الہ او تاسو الہ یو دی ونحن له مسلمون او مونږ دی الله تعالی ته گردن نهاجو دا الله حکمونو ته وکذالک انزلنا الیک الکتاب دارنګ نازل کړی دی مونږ ته کتاب والذین آتیناهم الکتاب پس هغه کسان چې مونږ ته کتاب ورکړی دی یؤمنون به هغه ایمان راوړي په قرآن پاک باندې ومن هؤلاء او بعض د دې اهل کتابونه من هغه څوک دي یؤمن به چې هغه په دې قرآن پاک باندې ایمان راوړي دا د خپل اخلاق او الله تعالی تعلیم کوي نو دا مخکنه سو د مانځه پابندي کوي تاسو به د ګناهونو نه منع شئ او بل خپل اخلاق دا دي چې تاسو د اهل کتابو سره سختی مکوئ دا غي سره چې کم دینو مقابله یا مجادله کوي په خاصه طریقه باندې کوي تاسو تعالی د جهاد حکم نشته دي نو پس هغه کسان چې هغه ایمان راوړي په دې قرآن پاک باندې هغه ایمان راوړي په چا باندې چې هغه کسان چې هغه ته مونږ کتاب ورکړی دی چې هغه اهل کتاب دي چې هغه څوک دی اهل کتاب دی لکه عبد الله ابن سلام شو هغه ایمان راوړي په دې قرآن پاک باندې ومن هؤلاء من یؤمن به او بعض د دې کسانو نه هغه څوک دی چې هغه ایمان راوړي په قرآن پاک باندې وما یشهد بآیاتنا الا الکافرون انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نه مگر کافران وما كنت تتلو من قبله من کتاب او نوی ته چې تا لوستلی وې مخکې له دې نه یو کتاب لره زما پیغمبره دا بیان د څه دی دا بیان د عظمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې تا د دې نه مخکې آسماني کتابونه نور نه دي لوستي یو قرآن پاک ما تا ته درکړی دی کچری تا نور آسمانی کتابونو لوسته وي بیا به د مشرکانو شک کاو دی به شک کاو چې دا د ځان نه لیکلې دي نه تعالی نه لیکل درځي ان د اهل کتابو په مدارسو کې تعلم کړي دي پوه شي پکنه وما كنت تتلون دا بیان د عظمت نبی علیہ السلام دی نا ما كنت تتلو تا تلاوت نکو من قبله مخیر دی قرآن پاک نه من کتاب د بل څه کتاب ولا تخطه بیمینک او نه تعلق دی کتاب لره په خلاص خپل سره نه تا په خپل لا سره لیکل زده کړی دي اذن په دغه وخت کې لرتا بل مبتلون شک وکړو دی باطل خلقو دی به شک کړو دینه دا مسله معلوم شولا چې لیکل هر نیک عمل پس پکار دی په خلاص پکار او هر بد عمل هغه په چپ لاس باندې لکه او داس ماته شو او داس وچول شو په چپ لاس باندې پکار دي او نیک عمل لکه خوراک شو سکاک شو جامع غسل شو او دارنګ چې کوم نه لیکل شو دا په خپل اسمان دي څه سنت طریقه ده څه سنت طریقه بل هو آیات بینات بلکې دا قرآن پاک آیاتونه ظاهر دي فی صدور الذین او دا قرآن پاک دا آیاتونه د چاته ورکیږي دا پسینو د هغه خلقو کې دي اوتل علم چې هغې ته علم ورکړی شوی دی ګوره دا د قرآن پاک بل فضیلت ذکر شو چې دا هغه کتاب دی چې دا پسینو د علماو کې موجود دی پسینو د علماو مخکنی کتابونه چې کوم وو د هغې هغه په دغه کې وو په سطورو کې وو خو په صدورو کې نه وو په کرخو کې وو خو په سکه په صدورو کې نه وو د دې وجه نه د هغې حفظ بسو حفظ به ګران د دې وجه نه د تورات حافظ نه میلاویږي د انجیل حافظ نه میلاویږي
د ډیرو آسمانی کتابونو حافظان نشته دي او د قرآن پاک حافظان په هر دور کې او په هر چې کم دین مکان کې دا موجود وي. ځکه دا د دې تعلق د څه سره دی؟ د صدور سره دی. وما یشهدو انکار نه کوي بیا آیاتنا د آیاتونو زمونه الا الظالمون مگر ظلم والا. وقالو ویل دی کافرانو لولا انزل علیه آیت من ربه ولین نازلیږي په دې پیغمبر باندې معجزه د جانب دربنا چې کومه معجزه مونږ غواړو دا دې راشي کنه. قل انما الآیات عند الله وانما انا نذیر مبین. ته ورته ووایه د معجزاتو مالک الله دی، زه خو فقط شیمه نذیر یم. اولم یکفهم ان انزلنا علیک الکتاب، آیا د دې لپاره کافی نه ده دا خبره چې مونږ تا ته کتاب را لېږلی دی یتلا علیهم چې لوستلی کېږي په دوی باندې؟ دا کافی نه ده چې آسماني کتاب راغلی دی او په دوی باندې دقه شان ښکاره لوستلی کېږي. ان فی ذلک بشک په دې قرآن پاک کې لرحمتا د الله رحمت دی و ذکر او نصیحت دی لقوم یؤمنون. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. و اے حبیبا کافی دی الله تعالی په میان زما او ستاسو کې سو گواه، بل گواه ته څه ضرورت دی؟ بل معجزې ته څه ضرورت دی؟ الله کافی دی د شهادت لپاره. یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی دی بالباطل په باطل باندې، دغه باطل والا خلق وکفروا بالله انکار کړی د الله نه اولئک هم الخاسرون، دا زیانکاران دي. ویستعجلونک بالعذاب، دی تلوار کوي پتا سره په عذاب، ستانه په د عذاب سوال کوي. ولولا اجل مسمى کنوې نیټه مقرره، الله فرمایي ما د عذاب د پاره تاریخ مقرر کړی دی، کداغه تاریخ نه وي لجاءهم العذاب راغله و په دې قریش باندې عذاب. ولياتينهم بغتة، خامخا را بشي د عذاب دي تناصفا وهم لا يشعرون، دي ته پتم نه دی بردزان نه خبروم نه عذاب په پیراش. یستعجلونک، دی تلوار کوي بالعذاب وان جهنم لمحیطة بالکافرین، جهنم چاپیره کیدون کې دی په کافرانو. یوم یخشاهم العذاب، کم ورځ چې چاپیره شي د دین عذاب، معنا عذاب د قیامت په دې باندې راشي. من فوقهم، د پاسه د طرفنا، ومن تحت ارجلهم، دغه عذاب د قیامت به د بارې نه او د ښکته نه وي. ویقولو ادی تبع الله تعالی فرمایي ذوقوا ما کنتم تعملون، وسکه عذاب دا اعمالو چې تاسو کولو. یا عبادی الذین آمنوا، دغه د مشرکین او د کفارو چې کوم دین قباحت او ادا د مؤمنانو صلحا او ذکر الله تعالی کوي. یا عبادی الذین آمنوا، اے زما بندگانو چې تاسو ایمان راوړی دي، ان ارضی واسعه، زمکه زما فراخه ده، فایایا فعبدون، نمال را عبادت کوئ. زمکه فراخه ده، نه هجرت ولې نه کوئ چې د قریشو سره تنگ شوي او دلته کې ستاسو د عباداتو خپلو چې کم دینو پابندي نشئ کولی او حفاظت نشئ کولی، نه هجرت وکئ. څه وکئ؟ هجرت څو قسمه دی؟ 3 قسمه هجرت. یو فرض دی، یو چې کم دینو هغه واجب دی، او یو خیال کراله کنه مکروه دی. فرض هجرت کم دی، کم چې د مکې معظمه هجرتو مدینه منوره ته، دغه فرض. او د دین وروستو چې کله مکی زندگی هغه ختم شوله، مدنی زندگی ختم شوله، وروستو نور قومونه پیدا شو، بیا هجرت فرض دی کنه دی؟ حدیث کې خو راځي چې لا هجرتا بعد الفتح، لا هجرتا بعد الفتح، فتح د مکې نه وروستو بیا هجرت نشته. کم هجرت چې هغه د مکې نه مدینه منورې ته، هغه هجرت منسوخ شو، هغه هجرت څه شو؟ منسوخ شو. باقی نفس هجرت چې کم ځای کې د ایمان حفاظت نه کیږي، دا غنه هجرت کول فرض دي تر قیامت پورې. څنګه چې الجهاد ماضٍ الى یوم القیامه، دارنګ الهجرت ماضٍ الى یوم القیامه، هجرت به همیشه پوه شي. او
یو هجرت چې کم دی نو هغه فرض نه دی بلکې واجب دی یا سنت دی. دا هغه هجرت دی چې په یو وطن کې خو ازادي د عمل وي، خیال کراله کنه، ازادي د عمل پکې وي، او په هغه وطن کې فواحش ډیری، منکرات پکې ډیری، نو هغه کې یره او خطر وي چې بنده په دغه فواحشو کې څه شي اخته شي، نو د هغې نه بیا هجرت کول څه دي؟ دغه چې کوم دی نو سنت دي. پوه شوې که نه؟ دغه بیا سنت دی. یو علاقه دومره برباده شي چې ته فواحش پکې ډېر زیات دي، ګناهونه پکې ډېر زیات دي، او تا سره یره پیدا شي چې هسې نه په دې ګناهونو کې زه مبتلا شمه، بیا د هغې نه هجرت کول څه دي؟ سنت او واجب دي. د ملیشیانه زما په فکر کې هجرت څه دی؟ سنت او واجب دی. د ملیشیانه ولې؟ په ملیشیا کې دومره جرایم دي، سود خو پکې مکمل ده چې دی لکه دا مونږ چې ډوډۍ خورو، سود پکې داسې چې کم دی نه عام دی، په سرکاري خلقو کې هم او په عوامو کې هم. خیال کې راغله. او نور فواحش پکې ډېر زیات دي، بے پردګي پکې بے انتها ده، بدکاری پکې بے انتها ده. چې کوم وطن کې بے پردګي ډېره ده نو هغلته کې څه؟ هلته کې بدکاري هم ډېره زیاته وي. پوه شوې؟ او ډېر فواحش پکې دي. د دین ازادي پکې هم نشته ده، د دین ازادي پکې هم نشته ده. ملیشیا کې مجال شته چې تبلیغیان پکې تقریر وکړي او بیان پکې په مرکزي جماعتونو کې. خیال کې راغله. دغه ازادي پکې هم نشته ده. او دا چې په کوم وطن کې چې په هغې کې فواحش ډېري، ګناهونه پکې ډېر زیات دي، د هغې نه هجرت کول څه دي؟ دا سنت او واجب دي. خیال کې راغله. او حرام هغه کم هجرت دی چې په یو ځای کې ته د ایمان حفاظت کولی شي، د اعمال صالحو حفاظت کولی شي، او داسې ملک ته ځي چې په هغې کې حفاظت نشي کولی، دغه تله څه دي؟ دا حرام دي. پوه شوې؟ نو الله تعالی فرمایي اے یا عبادی الذین، اے زما بندگانو، بېشک ځمکه زما فراخه ده. چې کله هجرت ته باندې فرض شو بیا ځه فایایا فاعبدون، مونږ په ما دپاره تاسو عبادت کوئ. اکه تاسو وایئ چې مونږ مړه به شو، که مونږ هجرت وکړو که نه بل ملک ته، هلته به مړه شو، ډوډۍ به نه وي، اوبه به نه وي. پوه شوې که نه؟ نه الله فرمایي چې داسې دلته به نه مرسه. کل نفس ذائقة الموت، هر د ساه خاوند چې دی سکونکی د مرګ دی. ثم الینا ترجعون، بیا به مونږ ته تاسو واپس کېږئ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوه خطرې که نه د هجرت نه، دوه خطرې وي. یو دا ده چې مړ به شمه، او دویمه دا ده چې هلته به چې کوم دی نه ډوډۍ نه وي، هلته به اوبه نه وي. پوه شوې که نه؟ یو دا ده چې دومره لرې ځمه نه مړ به شم. پوه شوې که نه؟ په لاره کې به چېرته مړ شمه. نو د هغې جواب خو الله تعالی په کل نفس ذائقة الموت سره و. آیا وای زه هجرت ځکه نه کومه چې هلته به د لوږې چې کوم دی نه تکلیف وي، د تندې کور به راته میلاو نه شي. د هغې جواب هم را روان. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوم کسان چې هغه نیک عمل واله دي، لنبوئنهم من الجنه، خامخا دوی له به مونږ سکونت ورکو په جنت کې. غرفن د بنګلو، د څه شي سکونت؟ د بنګلو. غرف جمع د غرفتون ده. تجري هسې بنګلې نه، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د باغونو د هغې نه. ولې؟ خالدین فیها، دوی به همیشه یې په دې کې. نعم اجر العاملین، بهترین بدلی د عمل کوونکو. الذین عمل کوونکي